هغه محمد رسول الله چې 12 ربیع الاول 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول داغه د پیدایش تاریخونه تاریخ کتابونو او حدیث را نقل کړي دي پاغه کې 8 اتفاقی راغلي دي او وفات هغه په 12 ربیع الاول باندې چې کوم دی هغه یقیني دی او هغه اتفاقی دی نو هغه خلق چې په دې تاریخ په 12 ربیع الاول باندې جشنونه مناوي نو د محمد رسول الله په وفات باندې خوشالي هغه خلق چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې راتک دنیا ته چې کوم دی هغه کې اختلاف دی او اتفاق په وفات باندې دی تاسو به کتلی بریلیان د محمد رسول الله په دې نعلینو کې چپل کې کم چې د محمد رسول الله د چپلې نه دغه دی هغه نه خدا هغه نه بیج جوړ کړی وي هغه کې محمد رسول الله لیکلی نو د محمد رسول الله نوم دومره سپک شو چې ته د چپلې په نقشه کې لګي د محمد رسول الله ذات دومره سپک شو چې د چپلې په نقشه کې لګي خد محمد رسول الله ته چې کومه کلمه ورکړي و الله دومره سپک شو چې دا غي سره ته چې کوم دی لاندې د چپلې په نقشه کې د محمد رسول الله غ کلمه لیکي دا د محمد رسول الله عزت دی کدا د محمد رسول الله بی عزتی ده او دا د محمد رسول الله عزت دی کبي عزتی چې په هر چوک باندې ته جشن عید میلاد النبی مناوي د جشن عید میلاد النبی په معنا باندې دا پوېږم نه جاهل قوم دی په دې باندې پوېږي نه چې جشن عید میلاد النبی څه ته وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت یعنی نن په دې چوک کې لایذ بالله محمد رسول الله پیدا کی په معنا باندې والله کې دا پوي جاهل قوم دی خبیا پاغه کې غړېدل او پاغه کې چې کم اعمال کې دغه اعمال آئے چرته شریعت را نقل کړی ها دا ته چې کم جشن عید میلاد النبی مناوي محمد رسول الله هم د دنیا کې چې کم دی 3 کال عمر تیر کړو چرته محمد رسول الله خپل د یو کال جشن عید میلاد النبی منو کړی دی په دې 3 کالو کې چرته تا کتلې چې محمد رسول الله وي راځي نن چې کم دی زما د پیدایش سلوختم کال دی نن نبوت ملو شو راځي نن یو سلوختم کال دی د نبوت چې کم دی یو کالو شو راځي نن 2 سلوختم کال دی او دغه چې کم دی پیدایش می 2 سلوخ کالو شو او د نبوت چې کم دی 2 کالو شو راځي نن جشن عید میلاد النبی مناو چرته د محمد رسول الله نه په ژوند کې دغه نه دي ثابت چرته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه دي ثابت چرته چې کم دی د عمر رضی الله تعالی عنہ نه دي ثابت چرته د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه دي ثابت چرته د علی رضی الله تعالی عنہ د هغه صحابونه چې محمد رسول الله فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین پیغمبر وای زما طریقې اختیار کی زما سنت زمانه بعد د دې صحابو سنت اختیار کی دغه اعمال ته سنت ویل دي نو کچرته په خلفای راشدینو کې یو صحابي د محمد رسول الله د پاره جشن عید میلاد النبی منو کړي نو به مناوي چا خو نه دی منو کړي کچرته د دې سلور صحابو نه هټ کر په تمام صحابو کې یو صحابي تاسو کتلی وي نو محمد رسول الله فرمای ما انا علیه و اصحابی زما او زما د صحابو په لار باندې روان شي چرته د یو صحابي فعل د یو صحابي کول را مخه ته کوي چې دې صحابي به جشن عید میلاد النبی مناولو زکه مناو محمد رسول الله دغه کوم سالګری مالګری چې مناوي دا د عیسایان واغه ترتیب دی او دغه بریلیان او سیفیان د محمد رسول الله د پاره مناوي دا د عیسایانو د سالګری د عیسایان واغه ترتیب دی دین د جشن عید میلاد النبی نومي ولا ورکو ها د سیرت جلسه او کا د محمد رسول الله سیرت بیان کا د محمد رسول الله صورت بیان کا د محمد رسول الله صفات بیان کا کم چې په شریعت کې رانه کل دی هغه بیان کو محمد رسول الله د پاره چې کم دی خلکو ته وایي چې تاسو پیغمبر پدی میاش باندې چې کم دی هغه دنیا ته تشریف وروړي دی محمد رسول الله پدی میاش کې داغه د جلوین او داغه د حسن نه دنیا منوره شوی دا داغه د حسن نه چې کم دی هغه دنیا ته چې کم حسن لګیدل او هغه دا میاش ده نو ته د جشن عید میلاد النبی په نوم باندې نه پوهیږي جشن عید میلاد النبی پیدا کېدل د نبی اسلام ته خدا ګستاخی د محمد رسول الله کې په چوک چوک کې تلیږي د جشن عید میلاد النبی پردې دی لګولې په معنا باندې نه پوهیږي جاهل دا خدا محمد رسول الله بی عزتی دا چې داغه د چپلې سره داغه د ذات برابرې داغه په چپله کې هغه کلمه لیکي کومه کلمه چې محمد رسول الله ته شریعتن ورکړل شوی کم چې شریعت دی انسان په مسلمانی کې د محمد رسول الله غ پاک نوم چې په عرش باندې لیکل شوی ته د چپلې په نقش کې لګي دا د محمد رسول الله عزت ته کبي عزت دی
هغه نوم چې آدم علیه السلام په عرش باندې د رب د نوم سره ویني هغه نوم نن تا راواغېښو د محمد رسول الله د چپلې د نقش سره دی ولګو ها دا چې د محمد رسول الله هغه چپلې هغه ګرد تم دا حیثیت حاصل لې چې زمونږ د تمامو انسانانو نه د محمد رسول الله د بدن سره کومه دوړه لګېدلې ده هغه دوړه بهتر ده زمونږ نه خو بهتر ده که ته دا دلیل پیش کړې د محمد رسول الله چپلې مخکې ستا څه عزت دی نو مونږ خپل عزت نه ښایو خپل حیثیت نه ښایو زمونږ حیثیت د محمد رسول الله د چپلې لاندې تلی سره چې کوم ګرد لګېدلی د هغې نه هم لاندې دی خو د محمد رسول الله عزت هغه ته د محمد رسول الله د چپلې په لاندې نقش باندې ولګو نو محمد رسول الله هغه نوم دی د هغه د خپو د چپلې د لاندې کو دا عزت ورکې محمد رسول الله ته کې بې عزتي د محمد رسول الله کې نو لہذا دغه د جاهلیت تیرې چې اسمانونم د دې پتما عرشم د دې پتما فرشم د دې پتما فرشتیم د دې پتما یتیمانانم د هغې پتما مظلوم زنانم د هغې پتما مظلوم تمام انسانان نوجوانانم د هغې پتما هغه نوجوانان چې د جاهلیت په اعمالو باندې ستړي شوي هغه نارینه چې د جاهلیت په اعمالو باندې ستړي شوي هغه زنانه چې د ظلم نه ستړي شوي هغه ماشومان یتیمانان چې د ظلم نه یو طرف ته د ظلم نه ستړي شوي هغه ټول په تمه چې د ظلم دا جهان به کله ختمیږي دې کې په 570 عیسوي کې نبی علیه السلام په 23 تاریخ باندې په د پیر په ورځ باندې او 12 ربیع الاول راځي که د پیر یاد کې چې نهم یاد کې بیا داسې نور رامخکې شي اتم یاد کې بیا نور رامخکې شي نو ولادت خو په اتم باندې اتفاقی دی او د نورو کې اختلاف دی او که اتفاقی نه لې نو 3 تاریخ دی نو ته په 12 ربیع الاول چې په هغې کې وفات د محمد رسول الله یقیني دی په هغې باندې جشن مناوي یعنی د محمد رسول الله دنیا نه تک باندې چې اسمان اوخ کې لړه کړي عرش اوخ کې لړه کې د محمد رسول الله دپاره هغه مخه واغه چهره واغه سترګې چې بیا به عرش نه لیدې د عرش نه څاڅکي را لړه کېږي د محمد رسول الله د دنیا نه د تک دپاره اسمانونه جاړي چې هغه چهره به بیا په سترګو باندې ونه وینو دغه سترګې به بیا چېرته په خپله باندې ونه وینو ځمکه جاړي چې دغه قدمونه به بیا په ما باندې ونه لګي نن د محمد رسول الله قدم چې کوم دی هغه د دنیا نه ختم شو ځمکه جاړي عرش جاړي اسمانونه جاړي عرش خوځېږي د محمد رسول الله په وفات باندې تلې یې په هغې باندې جشن مناوي نو محمد رسول الله دنیا ته تشریف وروړو دغه د ربیع الاول میاشت وه 23 تاریخ د پیر ورځ چې 12 ربیع الاول والی او 570 عیسوي چې د هغې نه بعد محمد رسول الله ته بیا د محمد رسول الله د ولادت نه تر نبوته پورې او بیا د نبوت نه چې کوم دی تر غزواتو پورې او بیا د غزواتو نه د فتح مکې پورې او بیا د فتح مکې نه د محمد رسول الله تر وفاته پورې حالات دي ان شاء الله تدریجتاً به جمعه په جمعه باندې پڑھاو نن هغه د جاهلیت زمانه ذکر شو چې د محمد رسول الله ولادت وشو بل جمعه د ولادت نه ان شاء الله تر نبوته پورې الله دې